الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. بختروان حساس یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر دی او ګرانو کتونکو موږ به نن ستاسو سره د زمیندارۍ په هکله یو څو مفیدې خبرې شریکو او انشاءالله تعالی امید لرم چې ستاسو به خوښې شي. ګرانو کتونکو یو خو زمونږ په خیبر پښتونخوا او خصوصا په ملکنډ ډویژن کې د زمیندارۍ دا کومه پیشه چې ده نو دا ورځ په ورځ تنزل ته روانه ده، زوال ته روانه ده، ځکه د هغې څه بنیادي وجې دي. بنیادي وجې دا دی چې یو خو دلته زمونږ زمیندار وروڼه چې دي نو یو خو هغو د جدید کاشتکارۍ د طریقو نه دي خبره. بل دویم نمبر بیا دلته د لیبر کاسټ سیوا ده، د ټیکټر ګینټس سیوا ده، دغه شان دا کمی کیمیایي سرې چې دي نو دا هم ګرانې دي او دغه د زمیندارو نورې غټې مسلې دا دي چې هغو که دا ټولې خرچې وکړي نو بیا خاص کر په ملکنډ ډویژن کې کمې باراني علاقې چې دي په هغې کې د خوړونو نه ولې جوړې شوي دي او هغه ولې چې نو هغه اکثر خراب وي او بیا دغه د خوړونو د اوبو پټو ته نه رارسي. په دې وجه که یو زمیندار ورور دا ټولې خرچې وکړي نو بیا د هغه دا ټولې خرچې بې ځایه لاړې شي او هغه د تاوان سره مخ شي. نو ګرانو کتونکو او بله خبره دا ده چې زمونږ ډېر زمیندار وروڼو سره دا علم نه وي چې یاره مونږ کم فصل وکرو چې کم ډېر ګټوري. نو په دې هکله ګرانو زمیندارانو وروڼو زه تاسو سره خپله ذاتي تجربه شریکوم. زه په لوور دیر میدان حیا سیرۍ کې زما سره تقریبا 50 جریبه ځمکه په اجاره راسه ده او په دې کې موږ مختلف قسم سبزیانې کرو، مختلف قسم فصلونه کرو او خصوصا د جوارو په موسم کې موږ د عامو جوارو په ځای باندې د کشمیري جوار کرو. کشمیري جوار ورونو هغه جوار دی چې د کمو نه نینې کېږي په دې بازارونو کې چې د ګاډو باندې د نینې خرڅېږي او د خلک یې اخلي نو دغه د کشمیرو جوارو نه دا نینې کېږي. لکه نن سبا که تاسو وګورئ نو په عام طور باندې عام ساده جوار چې دی نو دا د 1500 نه د 1700 روپو ترمنځ به وي مانه او کم کشمیري جوار چې دی نو دا د 4000 نه واله 4500 پورې د دې د من ریټ دی. نو اوس تاسو په خپله موازنه وکئ چرته 1500 روپۍ ریټ او چرته 4000 او 4500 روپۍ ریټ. نو زما ګرانو زمیندارانو وروڼو تاسو ته دا درخواست دی او خصوصا د یخو علاقو زمیندارانو وروڼو ته لکه زمونږ ملکنډ ډویژن شو یا داسې هزاره ډویژن کې دغه کمې یخې علاقې چې دي یا په دې منځنۍ پښتونخوا سابقه پاټه او موجوده خیبر پښتونخوا کې چې زم شوې ده په دغې کې چې دا کمې سیمې دي د باجوړ کې یا په شوال خواوشا یا خاص کر په کورمه ایجنسۍ کې. نو که د دې علاقو دا زمیندار وروڼه د دې عامو جوارو په ځای باندې کشمیري جوار وکري نو هغو به دوچند پیدا حاصله کړي او هغو به د خپل فصل ښه قیمت وصول کړي. بله خبره دا ده وروره چې نن سبا دا کشمیري جوار چې دی نو دا په دنیا کې د دې هغه کم ډیمانډ چې دی نو هغه ډېر زیات سیوا کېږي او خاص کر زمونږ د دې ملک نه ملیشیا ته ځي، نورې د مشرق بعید ملکونو ته ځي او دا هلته ډېر په چوت ریټ باندې خرڅېږي او تاجران پکې ډېرې غټې ګټې ترلاسه کوي. نو ګرانو کتونکو زما تاسو ته دا درخواست دی چې تاسو د عامو جوارو په ځای باندې کشمیري جوار وکرئ او د دې کشمیرو جوارو سره بیا یو بل قسم فصل دی چې هغې ته د پولو جوار وایي، هغه هم ډېر ښه ریټ وي د هغې او نن سبا د پولو دا جوار چې دی نو دا دې زمونږ په دې وطن کې د پیداوار کې کمی راغلی دی. زمونږ د پولو جوار کمزوري نو په خصوصي توګه اوس د امریکنۍ پولو جوار راځي هغه دلته خلک ډېر زیات خوښوي او ډېره استعمالوي. نو زما حکومت ته دا درخواست دی چې هغو په دې تحقیق وکړي چې زمونږ د پولو د جوارو دا پیداوار ولې کم دی او دا ولې دلته په ښه طریقه باندې نه پیدا کېږي. نو ګرانو کتونکو دا یو څو خبرې ما ستاسو سره شریکې کړې.
د دې دپاره چې تاسو دا واورئ او تاسو زمونږ په دې وینا باندې عمل وکئ او د عامو جوارو په ځای باندې تاسو د پولو جوار او کشمیري جوار وکړئ چې تاسو ډېرې ګټې ترلاسه کئ. والسلام.